أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة بقرة آيات نمبر 245. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې الله تعالی ته قرض ورکي، قرضا حسنا ښه قرض، فیضاعفه ورزیات کی دا قرض له هغه لره اضعافا کثیرة ډیر چندونه، والله يقبض الله عز وجل تنګوي، ويبسط او فراخوي، وإليه ترجعون دغه الله عز وجل رستاسور ګرځېدل دي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دادي چې مخکې آیات کې هم د جهاد د پاره تمهید کښېښودل چې تاسو هغه کسان ونه لیدل چې د مرګ د بیرې څخه وتښتېده خو هغوی ته مرګ راغلی، نو تاسو د الله تعالی په لاره کې جهاد وکړئ او په دې باندې پوه شئ چې الله کامل اورېدونکی او پوره علم لرونکی ستاسو په ارادو او اوازونو باندې خبر دی. اوس د جهاد دپاره بل تمهید یږدي چې تاسو د الله تعالی په لاره کې مال مصرف کړئ او الله تعالی ته قرض ورکړئ. د دې په عوض کې به الله تعالی تاسو ته څو چنده ثواب درکړي، او خبره دا ده چې الله تعالی دغه د رزق تنګوي او پراخه کوي. نو مناسبت د مخکنی آیات سره ښکاره شو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. من ذا څوک دی داسې کس الذي يقرض الله قرضا حسنا، هغه کس يقرض الله چې قرض ورکي الله عز وجل قرضا حسنا، بهترین قرض، یعنی په اخلاص سره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دای مجازن ورته قرض وایي، کنه د انسان وجود د انسان مال د الله تعالی ملک دی. الله تعالی د خپل ملک غوښتنه د قرض په شکل باندې وکړه، یعنی د دې خپل بنده څخه خپل مال اخی خو هغه ته الله تعالی قرض وایي. وجه دا ده چې اصل کې الله تعالی د خپل بنده ته د خپل طرفه د ثواب وعده ورکړي، لکه څنګه چې د یو چا پر بل چا باندې قرض وي، پیسې باندې وي، نو دغه د پیسو او قرض اداینه د هغه کس پر ذمه باندې وي، او هغه د خپل ځان سره هم دا فیصله کړي چې د پلانې په ما باندې قرض دی زه باید ادا کړم. نو الله عز وجل د خپل فضل او خپل رحمت په خاطر د دې بندگانو ثواب پر خپل ځان باندې داسې پور او قرض وګڼي چې دا و دې خپل بندگانو ته ورکړي. کنه الله عز وجل خو هیڅ چاته ضرورت نه لري، بلکې ملکیت او مال ټول د الله تعالی دی. نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، د حسن قید ولګوي یعنی په اخلاص سره، ويضاعفه له اضعافا كثيرا، نو ورزیات کی دا قرض یعنی د دې قرض ثواب له اغلر اضعافا كثيرا، چندونه کثیرة ډیر، یعنی څو چند زیات ثواب الله عز وجل د دې ورکي. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. او د دې اندیشنه هم مکوي چې مال به کم سي، اصل کې د مال او کمی د الله تعالی په ذات پورې اړه لري. والله يقبض الله عز وجل تنګوي مال، یعنی مال ورکموي، ويبسط او فراخه کوي، وإليه ترجعون. او دغه الله عز وجل را تاسو ورګرځول کېږي، یعنی تاسو د مال په مصرفولو کې چې د الله عز وجل په لاره کې مال مصرفوي، دا فکر او دا سوچ مکوئ چې ګویا کې ستاسو مال به لږ سي. د مال په مصرف او عدم مصرف باندې د مال ډېرېدل او لږېدل نه دي معتبر، بلکې د مال اصل خبره خود الله تعالی پر ذات باندې موقوفه ده. الله تعالی مدار د دې دی چې هغه یا کم کې او یا فراخه کې، نو د خرڅولو او نه خرڅولو مدار مال نه دی، بلکې د الله تعالی ذات دی. وإلیه ترجعون. او دغه الله عز وجل تاسو ورګرځول کېږي. مطلب دا کوم په اخلاص د خدای عز وجل په لار کې مال مصرف کړیو
نو دا هغه به کامل ثواب درکړي، او کوم بخل او حرص کاوه د هغه به بیا سزا درکړي، ځکه تاسو الله عزوجل لره ورګرځول کېږي. د قرض په ارتباط باندې احادیثو کې خورا ډېر فضیلت راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي، ابن ماجه را نقل کړي، تفسیر مظهریم راخستی، چې ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مره الا كان كصدقته مرتين، چې یو مسلمان ندی چې هغه بل مسلمان ته یو واری قرض ورکي، نو الله عزوجل به د څخه دا یو واری قرض داسې قبول کړي كصدقته مرتين، لکه دا کس چې دوه واره پر هغه کس باندې صدقه کړي. یعنی که یو سړی دوه واره خیرات وکي پر یو چا باندې، نو دومره ثواب بلاسته نه راوړي څومره ثواب چې په یو واری قرض ورکولو باندې وي، سره د دې چې دا مال دی بیرته جنې اخلي. او بل دا چې د اسلامي ورورولي یو علامه هم دا ده چې باید یو بل ته د ضرورت په وخت کې لاس ورکړي او کومک سره وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا د کوم مسلمان ورور څخه په دنیا کې لږ تنګي لري کړه، نو الله عزوجل و د آخرت د ورځې عظیمه تنګي ورڅخه لري. او که چا د کوم مسلمان ورور په دنیا کې عیب پټ کړي، الله به د قیامت په ورځ باندې د ټولو خلکو څخه عیوب پټ کړي، او هلته به دی ورته اشد ضرورت هم لري. ابن عربی رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکلي دي چې د دې آیات د نزول په وخت کې او یا تر قیامت پورې د عمل په اعتبار انسانان درې قسم دي. یو ډله هغه ډله ده چې هغوی د دې قرآن او د دې دین نه انکار کوي، چې یا یهود و یا نصارا و یا مشرکان. نو کله چې دا آیاتونه نازل سول چې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، نو یوې ډلې وویل چې لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. نو یوې ډلې دا وویل چې الله تعالی فقیر دی او موږ اغنیا یو، ځکه الله تعالی زموږ څخه دادی قرض اخلي. نو الله عزوجل د دوی دا قول واورېدی، د دوی دا خبره واورېدل. او دوه ډله بیا بخیلان او حریصان و. حدیث کې راځي البخیل بعید من الله، بخیل انسان دا د الله عزوجل څخه لري دی، و بعید من الناس د خلکو څخه لري دی، و بعید من الجنه او د جنت ته لري دی، وقریب الى النار جهنم ته ورنږدې دي. او درېم ډله بیا مخلص مسلمانان و چې صحابه کرام یا تر قیامت پورې د الله پر ذات سی توکل لرونکي بندگان، د هغوی په ارتباط باندې بیا دا و چې کله دا آیات نازل شو، نو د الله عزوجل د پاره د خپل مال مصرفولو ته کلک عزم او قصد وکړي. دا هغه د جملې څخه یو ابو دحداح رضی الله عنه دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی، ورته ویل چې زما مور پلار دې درته قربان وي، فداک ابي و امي، زما مور پلار دې درته قربان وي. الله عزوجل ما څخه قرض غواړي، حالانکه الله عزوجل د قرض مستغنی دی، قرض ته حاجت نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل الله تعالی په دې سره د خپل بندگانو د آخرت د درجاتو د لوړولو د پاره د دې یادونه کوي، او کنه الله عزوجل دې ته ضرورت نه لري. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې ته د خپل لاس راوښت. بیا ورته ویل چې زه دوه د خرماو ډېر بهترین باغونه لرم، او دا دواړه د الله تعالی په لار کې اوس صدقه کوم او الله عزوجل ته قرض ورکوم. ای پیغمبر علیه السلام ته په دې باندې شاهد اوسې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې دا څه وکړه، یو باغ د الله تعالی په لار کې صدقه کا، او بل د خپل اهل او عیال د پاره راوګرځاو. نو هغه ورته ویل په دې هم گواه اوسه چې ما په باغو کې هغه بهترین باغ چې په هغه کې 600 د خرما درخت دي او کشاده فراخ باغ دی، دا مې د الله تعالی په لار کې صدقه کړي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې په ارتباط باندې دا خبره کوي، وای کم من عزق رداح ودار فیاح لابي الدحداح، وای څومره کشاده د خرماو ډکی درخت او څومره فراخه کورونه
د ابو دحدح د پاره په جنت کې الله عزوجل تیار کړی یعنی ډیر اندازا د خورماو څخه ډکی کشاده درخت چې یو د بولی څڅلیری سړی په مابین کې تیرېدلای او ډیر د خوند او د عزت کورونه الله عزوجل ابو دحدح ته تیار کړی کله چې دی ولاړ خپل کوروالات د دې قصه وکړه نو هغه د پر کم باندې په دې باندې خوشحالي وشودل او د الله تعالی په لار کې د الله تعالی پر خپل ځان احسان او انعام وبلی الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا الم تر الى الملئ آیاتاون قتل الى الملئ اغ جماعت من بني اسرائيل د بنو اسرائيل من بعد موسى د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نورست اذ قالوا لنبي لهم قال چې اویل خپل نبی لره د دوی خپل نبی لره اویل ابعث لنا ولجز مجد فار ملکا یو باچا نقاتل فی سبیل الله چې مر جهاد وکړو فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې قال غور تویل هل عصیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا چې نږدې ده ان كتب علیکم القتال کچيري فرض کړل چې پرتاسو باندې القتال جهاد الا تقاتلون وتاسو بیا جهاد ونکړي بیا وتاسو جهاد ونکړي د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت داري چې په دې آیاتو کې د جهاد د فار تمهیدی شودل کیږي او په دا واقعات سره تاکید او تایید د جهاد کې چراروان احکام د جهاد دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی امت لره الله تعالی زیات اعزاز او کرام ورکړي او په دې امت کې داسې اشخاص الله تعالی پیدا کړي دي چې د الله عزوجل د دین په ارتباط باندې چې کله ورته خبره راغله د امننا سلمنا ویلي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نمخ کې په نور امتونو کې په مجموعي اعتبار باندې دغه صلاحیت او دغه استعداد او قوت نو لکه څنګه چې په دې امت کې یو د افراد په اعتبار استعداد دی یو د مجموع په اعتبار استعداد دی نور امتونو کې په افرادو کې دا استعداد وو یعنی یو یا دوه کسان به داسې پکښ پیښېدل چې دومره قوي استعداد به درلود دي چې دا پیغمبر ټول خبرو منلو ته به تیار او یو د مجموع په اعتبار یعنی اکثریت د امت داسې استعداد ولري دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امت دی د حضرت موسی علیه السلام څخه ورسته عمالقه د بنو اسرائیل څخه د دوی وطن اصلي وطن شام دانی ولیو او بیت المقدس هم نیولیو د دوی وطن هم نیولیو او د دوی اولادونه ودای هم جن قید کړیو نو دوی د خپل زمانه پیغمبر ته چې شمیویل علیه السلام نومیږي دته اویل چې تزمر د پاره یو قومندان یو امیر وټاکه چې موږ دا هغه پر رهبری کې د دې عمالقه سره جهاد دا ورته ویل کېدلای شي تاسو داسي کمزوري خلک یاست او داخلي او بهاني معادت ګرځېدلي کېدلای شي چې تاسو باندې الله عزوجل جهاد فرض کړي او بیا تاسو وزغلي انکار وکړي جهاد بیا نه کوي نو دی ورته ویل چې داسې به ولې پیښي یعنی دا کار به بالکل نه کیږي ځکه دا په هغه صورت کې کیږي چې یو محرک او یو سبب نه موجود اوس خو د جهاد سبب موجود دی د زموږ وطن قبضه کړی دی زموږ پر وطن یې قبضه کړی ده موږ اولادونه یې بندیان کړی دي دا خو امکان نه لري چې موږ د جهاد ونکړو نو هغه پیغمبر شمیویل علیه السلام د دې لپاره یو څوک انتخاب کړي د امیر په حیث باندې تعالی تعالی په اذن دې پر هغه باندې اعتراضات شروع کړل چې دا خو غریب سړی دی اور روانو آیاتو کې دا واقعا الله عزوجل بیانې او په دې سره د مخکنی آیات چې والله يقبض ويبسط دا فار یو قسم دلیل او تشریح مطلب دا چې دا پاچهي د الله تعالی په قبضه او قدرت کې ده او دا الله تعالی د خپل علم او خپل مصلحت مطابق په بندگانو کې تقسیموي
دا د چا په غربت او د چا په امیرتوب پورې اړه نه لري او نه د چا په شواله او بدواله پورې اړه لري، بلکې دا د الله تعالی پر مشیت باندې اړه لري. نو څنګه چې د مال او کمی او زیاتی په الله تعالی پورې اړه لري، دا پاچهي یو چاته ورکول او یو څوک بیا غریب جوړول دا په الله تعالی پورې اړه لري. علم ترى الى الملئ، ترغیب دی جهاد او تائید دی. آیت او نکتل یعنی خبره مشهوره ده، ځکه نو داسې ورته تعبیر کړل لکه تا چې لیدلی. الى الملئ اغه جماعت لره من بني اسرائيل، د بنو اسرائيل څخه من بعد موسی، د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورسته چې پراغوی باندې جالوت غالب سوی وو. اذ قالوا چې کله هغوی ویل لنبي لهم، د دوی خپل نبی لره یعنی شمیویل علیہ السلام ته، ابعث لنا ولجا یعنی مقرر کلنا موږ لره ملکن یو پاچا چې موږ سره ملګری سو او د پر خبرې کې جهاد وکړو. ملکن یو باچا نقاتل چې موږ جهاد وکړو فی سبیل الله د الله تعالی فلار کې د پر خبرې کې د جالوت سره. قال هغه ورته ویل د پیغمبر علیه السلام هل عصیتم یعنی نږدې ده چې تاسو به ان کتب علیکم القتال، کچېری فرض کړل شي پر تاسو باندې القتال جهاد، الله تقاتلوا، نو تاسو به بیا مقاتله و نکړي، جهاد باندې و نکړي په دغه وخت کې. قالوا هغوی ویل وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، وما لنا نتصپیش د مرلره الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ جهاد و نکړو د الله بلار کې. مشتڅر پیښ د چینه کو حال دا چې د جهاد یو محرک او یو سبب هم موجود دی، هغه دادی وقد اخرجنا حال دا چې موږ استلسوی من دیارنا د خپل کورونو څخه وابناینا او د خپل زامنو څخه، یعنی هم د کورو څخه او هم د زامنو څخه جلا کړل سوی، یعنی د دوی علاقه یا هم ورڅخه نیولې وي او اولادونه هم ورقید کړي. نو دا خبره ورته وکړه ومالنا الله نقاتل فی سبیل الله، سپیش د مولره الله نقاتل چې موږ به جهاد نکوو فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې، حال دا چې د جهاد محرک او سبب هم موجود دی. وقد اخرجنا حال دا چې موږ استلسوی یو من دیارنا د خپل کورونو څخه د دوی په لاسونو وابناینا او د خپل زامنو څخه یعنی د هغوی څخه جلا کړل شوی. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، فلما كتب عليهم القتال کله چې فرض کړل سو پر هغوی باندې جهاد، تولوا نو دوی مخواړوي الا قليلا مگر لږ کسانو منهم د دوی څخه، اکثریت د جهاد څخه منکر سول او شاته پاتې سو. دیګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پر غوږ وهل دي چې ګوري د ځان نه داسې خلک ما جوړوي چې کله تاسو ته د جهاد امر راشي اکثریت مو پر کور کښینی او لږ کسان دي ته انتخاب سي. په دې امت کې هم د مال محبت او د مرګ بیر دا حالت اوس پر دې امت راوستري. جهاد وس یو خاصه طائفه کې بس پر هغه خاصه طائفه باندې فرض دي. د آخرت مسلم فاغو پرې اړه لري، دنیا هم فاغو پرې اړه لري، بس فقط نور خلق به د دنیا او د آخرت په باره کې فکر نه کوي. دا د بنو اسرائیل صفاتو د نبی علیه السلام د امت لپاره دا نه ده پکار. الا قليلا منهم مگر لږ کسان فاتسول نور مخواړو. والله علیم بالظالمین، والله عز وجل علیم شفو دی بالظالمین فظالمانو باندې، یعنی الله عز وجل د حکم په ماتونکو باندې چې دا ظالمان دي هغه باندې شپو دي چې بیا به ورته مناسبه سزا ورکړي. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم، غرض دی پیغمبر د دوی د پاره یو کس د امیر په حیث وټاکي. وقال لهم اویل دیلر نبيهم د دوی نبی ان الله یقینا الله عز وجل قد بعث لكم مقرر کړی دی تاسو د پاره طالوت ملکن پاچا. الله عز وجل تاسو د پاره طالوت پاچا وټاکي، یعنی تاسو د پاره د امیر په حیث یې طالوت وټاکي.
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قالوا دی ویل اعتراضات شروع. قالوا ويل أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. دی ویل څنګه به کیږي له دلر الملك فاشهي علينا پر موږ باندې، دی به څنګه پر موږ باندې باچا کیږي. ونحن أحق بالملك، ونحن موږ احق زیات حقدار یو بالملك په پاچهي منه ترد. ولم يؤت ساعة من المال، او علت دا دی چې دی د باچهي مستحق نه دی چې لم يؤت ندی ورکړل سوی دلر ساعة فراخي من المال د مال. دی اعتراض وکي، یعنی دوی خرابي الله تعالی بیان کړي. یو دا چاول خو د جهاد ناریواله، وکله چې د جهاد امر ورتراغلی، حکم ورتراغلی، بیا انکار وکي. ډیر لږو کسانو خبره ومنل، اکثریت یې منکران شو. او بیا چې کله د دوی د پاره رهبر وټاکل سو، نو پر هغه رهبر یې اعتراضات شروع کړ. د اعتراض عمده وجه دا و چې هغه مال نه لري، یعنی دی خلقو مال دا مدار ګرځولي وو او شرط یې ګرځولي وو د امارت لپاره، چې د سرپرستی او رهبری د پاره دا ضروری ده چې باید سړی مال ولري. الانکه د سرپرستی او رهبری د پاره علم دا معیار دی، مال معیار نه دی. حضرت علی رضی الله عنه یو شعر کې وایي: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. وای موږ د الله تعالی په تقسیم باندې راضی یو، ځکه الله تعالی موږ ته علم را کړی دی او موږ دشمنانو ته مال ور کړی دی. نو اصل مدار خو په علم باندې دی، په مال باندې نه دی، ځکه مال دا د شوال او بدوال معیار نه دی. ولم یوت ساعة من المال، او نه د ورکړل سوی ساعتن فراخی دلر فی المال په مال کې. نو ځکه طالوت غریب سړی دی، نو دا د دې حقدار نه دی چې په موږ باندې امیر جوړ شي. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال ورته ویل په جواب کې دی پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته ویل، اول جواب ورکړي ان الله یقینا الله عز وجل اصطفاه اغه مختار کړی دی علیکم پرتاسو باندې. اول دادی چې دته دغه د امارت انتخاب چې الله تعالی ستاسو د فارن امیر ټاکړی دی، دغه انتخاب الله تعالی کړی، او الله تعالی د انتخاب مصلحتونه شپېږي، هغه ته د انتخاب مصلحتونه معلوم دي، او چاته د دې حق نشته چې د الله تعالی څخه د دې سوال وکړي چې دا کار دی ولې کړی. قال ان الله اصطفاه علیکم. ناول جواب دا دی چې یقینا الله عز وجل اصطفاه هغه مختار کړی دی، غوړه کړی دی علیکم پر تاسو باندې. او دوهم دا چې وزاده بسطة فی العلم والجسم، وزاده زیات کړی دی هغه لره بسطة فراخی فی العلم په علم کې، والجسم په بدن کې. او دوم دا چې هغه په دې اعتبارم د دې مستحق او لایق دی چې امیر وټاکل شي، چې دا هغه په علم کې هم فراخی د عالم دی، په علم سیاست باندې یعنی په نظامی امور باندې په انتظام باندې پوهیږي. والجسم په بدن کې، په بدن کې هم فراخی ده، یعنی غټ سړی دی. ځکه د امیر د پاره وای دغه دوه صفات باید وي. علم د صفاتو ضروریه او څخه دی، بیل علم هغه امیر نشي جوړیدای. او جسم د صفات محسنه او څخه دی، یعنی د شو صفات څخه دی. کبل فرض په دغه دوه صفاتو کې د علم صفات راغلی، هغه بل ته دونه اعتبار نه ورکول کیږي. او کدواړه و نو بیا خو ډیره ښه خبره. او د علم څمراد دلته علم سیاست دی، یعنی هغه علم چې د نظام په چلولو کې پوهیږي، په یوازې مطلق علم نه او نه مطلق بزرګي. ځینې کسانو کې دا لوی غلطي واقع وي چې د یو چا د شوالی په وجه یو چاته یو منصب وسپاري، نو د هغه تقوا او بزرګي خو جلا شي ده، خو په هغه شی باندې علم درلودل دا جلا شي. دا مسله د ګرد عمر د پاره یاد ساتي. د یو چا د تقوا او بزرګي په خاطر کې یو چاته وظیفه وسپارل سي، په هغه صورت کې باید سړی ور وسپاري چې هغه په دې کار په یېږي هم یوازې پر تقوا او بزرګي باندې هغه ته وظیفه ورسپارل، او هغه چې په یېږي نه
دا کمال نه دی او نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داسې کړي، بلکې هغه کسانې پر وظایف ټاکل چې تقوا سره سره په هغه کار باندې سرم خلاصې دي. نو یو خدا خبره ضروری ده چې په کار باید سړی پوهیږي، بل دا چې باید تقوا ولري. ځینو خلکو کې دا عادت دی وای دا ښه سړی دی، هغه په هیڅ نه پوهیږي، ټول نظام به ځینې ګډوډ وي. ښه سړی دی، ښه سړیوالی خو د ده دپاره دی، د خلکو دپاره خو د ده ښه سړیوالی کومه ګټه نه ده راوړې، دا خو یوازې د ده سړیوالی. نو دې ته ډېر فکر کول پکار. ما پخوا هم درته ویلي چې هر ښه سړی په کار نه پوهېږي او نه هر په کار پوه ښه سړی دی. هر ښه سړی په کار نه پوهېږي او نه هر په کار پوه ښه سړی دی، بلکې هم به ښه سړی پیدا کوي، هم به په کار پوهي، بیا نو صحیح. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي د کار د کولو دپاره دوه شی ضروري دي، حسن نیت او حسن ترتیب. هم به نیت صحیح وي او هم به ترتیب د سړي زده وي. که ترتیب نه وي زده هغه هم کار نشي کولی. نو دلته الله تعالی وفرمایل چې یو خو دا دی چې دته الله تعالی زیات کړي دي بسطتن پراخي فی العلم په علم کې، په دې اعتبار هم دی د دې لایق دی چې ستاسو امیر سي والجسم په بدن کې. نو دا د امیر دپاره ضروري ده چې په انتظامي امورو باندې ښه پوهېږي، د خپلو انډیوالانو انتظام کولی شي او د دشمن په اسرارو د هغوی په فریبونو په شانو باندې ډېر ژر سر خلاصېږي. او دوهم دا چې په وجود کې غټوالی وي دا د صفات محسنه ورسره څخه دی، یعنی دا ښه صفت دی چې پکښې کې وي. په دې اعتبار باندې چې مخالف او موافق یې وویني نو د مخالف په زړه کې رعب او وهم راشي او د موافق په زړه کې بیا عظمت او لویي راشي چې دا یو لوی سړی. نو مطلب دا دی که چیرې یو امیر داسې امیر و چې یوازې علم درلودی خو وجود یې کوچنی و، او بل داسې یو امیر و چې علم هم درلودی وجود یې غټ و، نو ترجیح هغه ته ورکول کېږي چې په انتظامي امورو باندې علم هم لري وجود یې هم غټ وي. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. دا یې دوم جواب ورکړي. دریم جواب والله یؤتی ملکه من یشاء، والله عز وجل یؤتی ورکوي ملکه خپل پاچهي من هغه چاته یشاء چې وایي غواړي. الله عز وجل چې کوم چاته وغواړي هغه ته پاچهي ورکوي. یعنی الله تعالی مالک الملک دی، د پاچهانو پاچهي د الله تعالی ده، چاته چې ورکول وغواړي ورکولی شي. او هیڅوک د دې مجاز نه دی چې د الله تعالی څخه سوال وکړي چې دا کار دی ولې داسې وکړي. نو ځکه تاسو ته د دې حق نشته چې تاسو دا اعتراض وکړي. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله عز وجل یؤتی ورکوي ملکه خپل پاچهي من هغه چاته یشاء چې وایي غواړي، یعنی کوم چاته چې الله تعالی اراده وکړي نو هغه ته پاچهي ورکوي. والله واسع علیم، او څلرم دا چې الله تعالی واسع فراق فضل درلودونکی دی، علیم پورا علم لرونکی دی. او بل دا چې الله تعالی فضل فراق دی، رحمت فراق دی، او په هر څه باندې علیم دی. نو دا الله تعالی فضل دی چې او چاته ورکی، تاسو ولې اعتراض ور باندې کوي؟ دا یې څلرم جواب شو. مطلب دا نو په ورکړه شي چې الله تعالی یې چاته ورکوي، کوم مشکل الله تعالی ته نشته. دا الله تعالی ذات داسې ذات دی چې رحمت او فضل فراق دی، تمام انسانیت ته رسېدلی، او الله تعالی په هغه باندې علم هم لري. نو دا الله تعالی ته معلومه ده چې څوک لیاقت لري د سلطنت او څوک لیاقت د سلطنت نه لري. نو تاسو اعتراض مکوئ او تاسو اعتراض بې ځایه. په دې کې ټول انسانانو ته د دې تعلیم ورکړل شو که الله تعالی کوم څوک د کوم کار دپاره انتخاب کړي هغه باندې اعتراض کول غلط دي، او اعتراض د حسد علامه ده. څوک چې پر چا اعتراض کوي دا د حسد علامه ده. او حاسد سړی په حقیقت کې د الله تعالی د تقدیر مخالف وي او د الله تعالی پر تقدیر اعتراض وي. او د الله تعالی پر تقدیر اعتراض ډیره خطرناک ګناه ده، حتی چې العیاذ بالله په ځینو وختونو کې د ایمان د زوال سبب ګرځي. ولی الله تعالی چاته ترقی ورکړي په مال کې، چاته په علم کې، چاته په شایست کې، چاته په نور شانو کې. نو یو سړی په دې باندې فکرمن وي او غمجن وي چې دا باید ځینې واخسته شي، دا ولې ورکړه شو. نو دا خو د الله تعالی پر تقسیم باندې اعتراض دی. د دې څخه ځان ساتل پکار.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم نفدغ وقت قال أويل لهم ضيلر نبيهم ددي نبي إن آية ملكه یقینا علامه ملکه دد پاچه انداد یاتیکم شراجی بتا سلرا التابوت یو صندوق فيه سکینه چ پدې صندوق کې با سکون او برکت وي من ربکم استاسو د رب د طرف او بقیه مما ترک آل موسی او صفه تسوی شان مما دا هغه ترک آل موسی چې پرې شي دی اولاد د موسی علی السلام وآل هارون او د هارون علیہ السلام اولاد تحمله چرا اغلب راپورته کوي بدا صندوق الملائکه ملائکه ان فی ذلک لآیه یقینا فدغ کی لآیه نشد لكم استاسو دفار ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاز باور کوونکی. وقال لهم نبیهم دی بنو اسرائیل و دی خپل پیغمبر تدا وې چې دا الله تعالی د طرفه داسې یو نشکه هم مشتو شودل چې دا پاچا دی او د پاچهي د پاره یو غیبی علامه ک الله تعالی مقرره کی نو زموږ به شي اطمینان راشي. مطلب دا چې زموږ خو ستا پر خبره باندې اعتماد دی چې تا مشته وویل چې دا طالوت تاسو امیر دی، لیکن کله د امارت د پاره الله تعالی د غیب صداسي تنظیم جوړ کی او علامه ښکارا کی چې موږ ش اطمینان ور باندې وکړو دا یو علامه کراسي نو دا به موږ د اطمینان سبب سي. نو دی پیغمبر ورته ویل چې بس علامه یې دانه چې یو تابوت براشي، یعنی چا باندې راخستي خپل براشي او په دې تابوت کې به سکینه وي، په دې کې به برکت وي او په دې تابوت کې به ځینې کالی ملبوسات د حضرت موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام پاتې وي او دغه تابوت به بیا راپورته کی د هغه ځای څخه ملائکه. نو بس پدې کې ستاسو د پاره د طالوت د پاچهي یو علامه ده چې د پاچهي د الله تعالی د طرفه د تور کړل شوی ده، پر دې باندې دا علامه ده ک تاسو باور لري. وقال لهم ويل ديلر نبيهم د دوی نبی ان آیت ملکه یقینا نش ملکه د پاچهي ایاتیکم التابوت فيه سکینه شراب سی تاسو لره د الله تعالی د طرف التابوت یو تابوت صندوق، یعنی د دې تماس یو چې تاسو یې راوړي خپل براش فيه سکینه په دې تابوت کې به سکینه وي، تسلی به وي، برکت به وي، یعنی د دې تابوت په ذریعہ به الله تعالی تاسو ته فتح درکړي من ربکم تاسو د رب د طرف. خبره ده پر دې باندې به ان شاء الله کا وخت بیا بل وختم خبره وکړو. یو اسانه مسله ده دغه ځای څخه ځینی علما دا تبرک بالآثار الصالحین ثابتي چې دا بزرګانو په آثار باندې تبرک حاصلول دا جائز دي چې د برکت لپاره د کوم بزرګ شي د ځان سره کېږي دي چاله کړه یا خالی یا داسې نور شان. یو خبره خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ده، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شان خو ډیر لوړ دی، داغه په ارتباط خو د تمام امت د انسانانو عقیده ده د مسلمانانو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر شی باعث برکت او باعث ترقی و، داغه لباس داغه کالی او داغه څورسته په عام بزرګانو کې خبره روانه ده چې دا تبرک د هغه په آثار روا دي کنه دی روا. نو په هغه صورت کې کچیر دا تبرک په آثار باندې علما وايي روا دي، په هغه صورت کې روا دي چې د هغه کس بزرګي دا یقیني معلومه وي او دا که بزرګي معلومه نه وي خلکو کې اسی مشهوره وي نو بیا د هغه شی تبرکات استعمال اول د هغه کس بیا دا مناسب کار نه دی، باید د دې څخه سړی ځان وساتي. نو دغه د تبرک د جواز د فار یو دغه تابوت دی وی ګورې دا دی هغه استعمال کړی دی او دا یې د سکینه او تسلی د فار استعمالاوه، لیکن دی کې عادي دلیل په دې باندې ځکه نه ول کیږي چې دل تراغلی دي چې فيه سکینه من ربکم
په دې کې ستاسو د رب د طرفه دا شی اچول سوی دي. نو الله تعالی خو په هر شي کې برکت اچولای شي. الله تعالی خو په یو عام خاور او ډبره کې برکت اچولای شي، لیکن دا برکت باید ثابت شي په یو شی باندې. دلته خدا دې خپل د پیغمبر قول دی چې دا د الله تعالی د طرفه سوی. وقال لهم نبيهم ان آیه ملکه ویل دوی لره د دوی پیغمبر ان آیه ملکه یقینا علامه د پاچهی د الله تعالی د طرفه څخه انداز یاتیکم التابوت شراب سی تاسو لرا تاسو راضی به تاسو لرا التابوت تابوت یعنی تاسو دراولو چپرت فيه سکینه فاق کې به برکت وي من ربکم تاسو د رب د طرفه یعنی فاق کې به تورات پروت وي وبقیه مما ترک آل موسی او باقی پات سوي خالی به وي ملبوسات به وي مما د هغه څه ترک آل موسی چې د موسی علی السلام اولاد یې پری شي دي وآل هارون د هارون علیہ السلام اولاد پریشی دی یعنی دا هغوی څه ملبوسات په بخشی کی تحمله چرا پورته کوي دا تابوت الملائکه ملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین ان یقینا فی ذلک فدغ صندوق کی یعنی د دې صندوق پراتک کی لآیه لکم استاسو د فارا یو نشد علامه د ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاس باور لرونکي ایمان لرونکي. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. فلما فصل طالوت بالجنود کله چې جدا سو طالوت بالجنود فلشکر سره قال ويل ان الله يقينا الله عز وجل مبتليكم امتحان کوم کې دي تاسو بنهرن فیوال سره فمن شرب منه نو چا چې وچشل منه د دی ولې څخه فلیس مني هغه ما څخه نه دي ومن لم يطعمه او چا چې ونه چشل فإنه مني نو هغه ما څخه دي الا مگر من اغترف غرفه بيده مگر دا چې راواخني غرفه یو لف بيده بخل لاس باندې فشربوا منه الا قليلا نو وای چې شل د دیولې څخه الا قلیلا مگر لورو کسانو منهم د دوی څخه. فلما فصل طالوت بالجنود یعنی کله چې بنو اسرائیل د دې دومره خبرو ورسته د باچهي تسلیم کړل او طالوت د جالوت د مقابله د پاره یو لشکر جلا کی چې د هغه مقابله وکي نو روانو آیاتو کې دا خبره کی. نو الله عزوجل د خپل پیغمبر په ذریعہ باندې ودی طالوت ته د دې شی اطلاع ورکړه چې اوس په دې جنگ کې الله تعالی مستقل مزاج استقامت لرون کې او غیر استقامت لرون کې کسان معلومه دي چې څوک به استقامت لري او څوک به استقامت نه لري. دا مولانا بجلیګر صاحب خبره ده او یو وخت کې د دې پاکستان او د هند جنگ په کشمیر کې وایي د هندستان د خاطر غونډې راتلل مشله ده وایو مولوی صاحب ډیر پریشان و وای بیا له وخا او وی خاطه ولاړی ویلته یو ځای خر ولاړ اخر طبيعت داسې دي چې بس آرام ولاړ وای دول اے الله کاش کې زړه د اخر پر ځای وای نو دغه پریشانی څخه بخلاص وای دا اوس پریشان وایو غړي ورسته پر اخر باندې ته غوندي ولګیدل الحمدلله خر نه بس بمړ وای. نو دا مستقل او غیر مستقل انسان الله تعالی معلومي دا پریشانی خور باندې راځي. فلما فصل طالوت بالجنود کله چې راجلاس طالوت بالجنود په لشکر سره یعنی د بیت المقدس طرف ته د عمالقه او په مقابل کې خپل لشکر جلا کی. قال ویل یعنی دا اطلاع و دی باچا ته د پیغمبر په ذریعہ ورکړس و دی خو پیغمبر نو. قال ویل یعنی اطلاع ورته د وحو د پیغمبر د ملګرتیا په وجه وسول. ان الله یقینا الله عز وجل مفتدیکم امتحان اخستون کې د استاسو بنهرین په یواله سره چې استقلالی انسان او غیر استقلالی دا ورته معلوم شي. یواله برازي په مخ کې او د دې وجه په ارتباط خبره ده چې تاسو التورسی شدیده تندبه تاسو ته راشي ډیر سخت به تیږي سي او وبه هم بهيږي. اوس بس تاسو مزاج معلومیږي چې تاسو به اوس د امر منی او کبه یاد خپل نفس اطاعت کوي. ومن شرب منه
نو چا چې وچشلې د دې سخت تندې په وخت کې منه د دغه اولې څخه تر هغه ټاکلي اندازې چې یو لپه ده تر هغه زیات تر اندازې منه په من هغه څوک شریب چې وچشلې منه د دغه اولې څخه تر اندازې زیاتې فلیس مني هغه زما څخه نه دی، یعنی هغه زما سره په دې مجاهدینو کې نشي تللی، هغه په دې جهاد کې شرکت نشي کولی. ومن لم يطعمه او چا چې بالکل ونه چشلې، چې دا اصلي حکم هم دادی چې قطعا به نه چشي، چې دا عزیمت دی. فإنه مني نو هغه بس ما څخه دی، الا مگر من اغترف غرفة هغه څوک چې راواخلي غرفة یو لفه بيده په خپل لاس سره، دا یو لاس باندې یا په دواړو لاسو یو لفه قدر راواخ، نو دا به اجازت دی دغه اندازه شلای سي، خدا به رخصت دی. اصلي حکم دا دی چې قطعا به نه شي، او کبیل فرض یو لفه اندازه راواخسته بیا په دې کې مشکل نشته. غرض دا چې واله راغله ګوري دلته قرآن کریم نور مضمون پرې شي په شربو منه خبره ذکر، یعنی دا چې واله راغله ځینې کسانو ډېر تیږي سول ځینې پاتې سو، دا موضوع قرآن کریم نه بیانې، ولې دا د مخاطب پر فهم پرېږدي. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې په لاره کې واله راغله، غرض په لاره کې واله راغله او دوی هم د تندې د شدت سره مخامخ وه. نو فشربو منه نو دوی وچښلې دا اوبه منه د دا اولې څه الا قلیلا منهم لږ لږ کسانو د دوی څخه لږو کسانو ونه چښلې، ډېرو یې دا اوبه وچښلې، اکثریت یې اوبه وچښلې، هغه لږ کسان پاتې شول. فلما جاوزه هو والذين ما آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. کوم کسانو چې وچښلې هغه وایي زیات تږي سوله او د دې ولې څه اخواته تیر نسوله چې په داغه وجه باندې هغه وفات شو. فلما کله چې جاوزه تیر سو دا طالوت تر دې ولې هو دی والذین معه هغه کسان چې د ده سره وه، معه چې د ده سره وه، یعنی هغه کسانو چې هغه اوبه ونه چښلې او یا هغه خاصه اندازه چې یوه لپه وه هغه وچښلې، نو قالوا ویل لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نو قالوا ویل چې وې کتل چې اکثره ملګری خواجه پاتې سوه، موږ خو ډېر لږ کسان یو او دا د جالوت څونه لوی لښکر دی، نو یې بیا یو بهانه وکړله چې موږ خو طاقت نه لرو چې د جالوت او د ده د لښکر مقابله وو. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا ویل لا طاقت لنا طاقت نسته موږ لره اليوم نن ورځ بجالوت د جالوت په مقابل کې وجنوده او د هغه د لښکر په مقابله کې، یعنی موږ خو دومره لږ یو او دوی دومره ډېر دي. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله قال اویل الذين اغكسانو يظنون چاغوی ګمان کاوه، یعنی یقین کاوه انهم چې یقینا دوی ملاقو الله د الله تعالی سره ملاقات کوونکي دي، یعنی چا چې پر خپل رب کامل عقیده او پوخ ایمان او یقین درلودلی هغه دا اویل کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. ډیر زله من فئه قلیله یو کوچنی ټولی یو کوچنی جماعت غلبت غالب راغلی دی فئه کثیره پرلی جماعت باندې باذن الله د الله تعالی په امر باندې، یعنی ډیر زله داسې پیښه شوې ده چې یو ډیر کوچنی جماعت یو ډیر لږ خلک هغه پر یو ډیر لوی لښکر باندې د الله تعالی په امر باندې غالب راغلی. نو تاسو د خپل رب پر ذات عقیده ولري، یقین ولري، دغه لږ کسان به الله عز وجل به تاسو ته په هغوی باندې غلبه درکړي. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ويل الذين اغكسانو يظنون چاوي خیال کاوه، یعنی یقین یې درلودلی انهم چې یقینا هغوی ملاقو الله د الله تعالی سره ملاقات کوونکي دي. اغه دا ویل کم من فئه قلیله ډیر زله من فئه قلیله یو کوچنی ټولی یو کوچنی جماعت غلبت غالب راغلی دی فئه کثیره پر یو لوی جماعت باندې باذن الله د الله تعالی په امر او حکم باندې. خو خبره ده چې الله تعالی مستقل مزاج او غیر مستقل مزاج معلوموي. والله مع الصابرین او الله عز وجل د صابرینو سره دی، یعنی هغه خلک چې په مصیبت کې صبر کوي استقلال لري، بس مستقل او غیر مستقل الله تعالی معلوموي.
فلما برزوا لجالوت کله چې دی ور مخامخ سول ښکارس ولا مبارز ته مبارز د کوي چې د دشمن مخې تراوځي پیدا پلانې ډیر مبارز سړی مبارز په دغه ورته وای ولما کله چې برزو تر قوتل لجالوت د جالوت مقابله ته وجنوده داغد لشکر مقابله ته قالوا ويل ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين قالوا ويل ربنا اذن الرب افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اذن الرب افرغ نازل کا علينا فرمجبان صبرا صبر یعنی زموږ په زړونو کې استقامت او استحکام راوله د دشمن رعب د زړونو ثواباسه او مشته ثبات را نصیب ک وثبت اقدامنا او محکم او مضبوط کړه اقدامنا زموږ قدمونه وانصرنا او زموږ نصرت وکا على القوم الكافرين پر کافر قوم باندې نصرت وکا یعنی دا یو بل امر دی چې په جهادي میدان کې ودرې دي یو خو کلک عزم او کلک بخا اراده او کامل استقلال او صبر کې او بل به خپل رب طرف ته متوجه کېږي دعاګانې وکړي چې نیت دی اصلاح فهزموهم باذن الله نو دی مات کړل هغوی باذن الله د الله تعالی په حکم باندې الله تعالی په حکم باندې دوی هغه مات کړل وقتل داوود جالوت واعطاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وقتل قتل اکړي داوود علیه السلام چې دا وخت لا نبوت نور کړل سوی د طالوت په لشکر کې د یو قومندانو جالوت قتل کی واعطاه الله ورکی الله عز وجل هغلر الملک پاچهی یعنی دا داوود علیه السلام ته پاچهی ورکړل والحکمت او پوها ورکړل وعلمه او وروی شو د هغلر مما دهغه علوم څخه یشاء چې دا الله عز وجل غشتل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم